بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، نن د پاکستان یو اعلی سطحي ډیلیګیشن چې کوم دی، یو وفد چې کوم دی، هغوی د افغانستان دوره وکړله او دا دوره په داسې محال کې چې د دې باقاعده اعلان نو شوی د مخکې نه، بلکې سهار خلکو ته پته ولګېده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف صاحب په مشرۍ کې یو ډېر اعلی سطحي وفد چې کوم دی هغه کابل کې دی او د دې کمپوزیشن ته چې موږ وګورو ډېر امپورټنټ دی. یو خو د دفاع وزیر، بل د ISI چیف چې کوم دی جنرال انجم هغه هم دی پکې، SAPM سپیشل اسسټنټ د پرایم منسټر افغانستان صادق خان صاحب دی پکې، سیکرټري خارجه دی پکې. مطلب یو ډېر اعلی لیول ډیلیګیشن دا وزیټ کې. ما په خیال پکار هم دا دی طالبان د وخت کې یو ریالټي ده افغانستان کې او زمونږ سره کوم وی هاف ټو لیو وذ اټ. هغوی سره به مونږ خامخا پاکستان به د افغانستان سره اوسي، افغانستان به د پاکستان سره ژوند کوي، که ښه دي او که بد دي. هغه خبره دا ده، په دې نه بل آپشن نشته دی. دنیا طالبانو ته څنګه ګوري، هغه په خپل ځای د پاکستان انټرنیشنل کنسرن دغه به وي، اوبلیګیشنز به وي، خو پاکستان لمبې خبره دا ده په نېشنل انټرسټ کې کتل پکار دی. افغانستان زموږ لپاره یو داسې ملک دی هلته که ډېر باران هم وشي نو د هغې اثر په پاکستان باندې به پرېوځي. دغه شان پاکستان کې چې څه مسله وشي د هغې اثر په افغانستان باندې پرېوځي. ډېرې رشتې زموږ یو بل سره شریکې دي. نو په دې حوالې سره دا دوره په یو داسې موقع باندې کېږي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات کافي حده پورې خراب وو او د هغې څه وجوهات هم یو خو د TTP د طرفه چې څونه حملې شوي دي په هغې کې پاکستان به دا وی پبلیکلی چېرې د دې TTP چې کومه ده تحریک طالبان پاکستان، دوی په افغانستان کې ژوند کوي او افغانستان کې دوی فیسیلیټیټ کېږي. هغې باندې به طالبانو بد انګڼله او وی به چېرې لکه تاسو دا خبره مه کوئ. بیا پاکستان چې په انټرنیشنل فورمز کې لکه څنګه چې بلال بھټو زرداري 13 ورځ په میونخ سکیورټي کانفرنس کې دا خبره وکړله چې پاکستان د سکیورټي مسایل یا د دهشتګردۍ مسایل زیاتره چې کوم دي هغه خلک په افغانستان کې دي او طالبانو له پکار دی چې د هغوی مخنیوي وکړي او سو فار طالبان په دغه کې ناکامه شوي دي. په دې باندې طالبانو دا ډینای هم کړله او وایي چې یاره پاکستان ته وایي که څه مسلې دي راځه په خپلو کې به کینو او په خپلو کې به دا حل کړو، په ځای د دې چې مونږ لکه نور ځایونو ته ځو هلته کې دا خبرې کوو. دې سره سره که مونږ وګورو د 1300 بلکې میاشتو راسې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات هم ټیک نه دي، یو بل باندې الزامات هم لګوي، اب طالبان هم لګوي، پاکستان هم لګوي او تر دې حده پورې چې د څو ورځو نه د تورخم بارډر چې کوم دی، پوله چې کوم ده هغه هم بنده شوې ده. د هر قسم همدورب لپاره په سپین بولدک باندې مسایل راځي، د سکیورټي مسایل دي، د بارډر مسایل دي، د اقتصاد مسایل دي. په داسې حالاتو کې د طالبانو نه ځان ډډې ته کول ما په خیال دا د پاکستان ښه پالیسي نه ده. نو دې ډیلیګیشن تلو سره صرف دا یو احساس راځي چې پاکستان دا خبره ریالایز کړه. کومه چې موږ هینا ربانیکر یو ډیلیګیشن تللی وو هغه خو د هغې خو د ښه نتایجو په ځای باندې بد نتایج راغلي، ځکه چې طالبانو مخکې نه پاکستان ته ویلي چې تاسو زنانه مه رالیږئ، موږ دلته د خپلو زنانو سره مسلې دي زموږ او تاسو دا راولیږئ، دا به موږ امبیرس شو او پاکستان هغوی امبیرس کړل. په هغې باندې په ځای د دې چې خبره مخکې لاړه شي تعلقات د نور د دواړو ملکونو ترمنځ هغه نور خراب شو. اوس آل میل ډیلیګیشن دی، خواجه آصف صاحب، صادق خان صاحب، جنرال انجم صاحب ورسره چې کوم دی اسد مجید سیکرټري خارجه. مطلب دا دی چې د هغوی د طبع مطابق ډیلیګیشن دی او ډېر لوړپوړی ډیلیګیشن دی. زما خیال دی چې یو طرف ته که د اقتصاد مسلې دي، د ټریډ مسلې دي، دا هم خو بارډر باندې چې کومې مسلې دي، په چمن سپین بولدک باندې، په تورخم باندې چې کومې مسلې دي، دا ډېرې اهمې مسلې دي. بل دا دی چې د دې ډیلیګیشن ته موږ وګورو د ISI هیډ هم دی پکې. دې مطلب دا دی چې د تحریک طالبان پاکستان حوالې سره هم پکې خبرې اترې کېږي. پاکستان چې کوم مسایل دغه دي، ګیلې دي، شکوې دي، هغه به هغوی ته وایي ډیټا بوله ورکوي چې دا زموږ سره دي چې د افغانستان خبرې نه کوي، دلته کې دا کار کوي. زما تمه ده چې دا وزټ چې کوم دی ډېر امپورټنټ وزټ دی، په ډېر اهم وخت کې کېږي او دا ډېر زیات ضروري دی. څنګه چې ما مخکې وویل چې پاکستان له پکار دی چې افغانستان ته په خپل نظر وګوري، په ځای د دې امریکا په کم نظر ګوري، یورپ په کم نظر ګوري، مغرب په کم نظر ګوري. دا هغوی خپل مفادات دي، خو زموږ مفاد په دې کې دی چې کابل کې چې هر څوک ناست دي د هغوی سره به موږ کوشش دی چې خپلې اړیکې ښې وساتو او هغه به د افغانانو په ګټه هم وي او د پاکستان په ګټه به هم.